بعضې وخت کې انسان لا په تلاوت کې مزه نه ملاویږي، تقاریرو سره هم د هغه اصلاح نه کیږي، خو بعضې وخت کې د انسان اصلاح د یو بلې وجې نه کیږي. هغه چې خپل همسر همسفر دوستان وګوري او هغې په عبادت کې زیات مبتلایي، نو دی سوچو کې چې یاره زما دوست دی، یاره زما همزولی دی، مونږ خو یو ځای پاتې کېدو، دی دومره عبادت کولی شي زه ولې نشم کولی؟ دی قرآن لږ ګنټه ورکولی شي نو زه نیمه ګنټه ولې نشم ورکولی؟ دی 5 وخته مونځ کوي زه ولې نشم کولی؟ نو هغه زړه کې هغه رشک پیدا شي، بیا دی سوچ کوي، فکر کې هغه خپل عیبونه والا مخې ته راځي. نو اکثر وي ښه دوست نه هغه د جنت ملګری هم وي، او بد دوست چې کوم نو خپل هم خرابېته هم ځان سره دوزخ ته بوځي. نو وی چې کله دا خپل ملګری دی ګوري او هغه سره خپل عیبونه مخې ته کوي چې یاره ما کې خو دا فلانې عیب دی، دا بل عیب دی راکې، او زما ملګري کې دا عیوب نشته، الله د دې نه پاک کړی دی، نو د دې ملګري اصلاح بیا ډېره زر کېږي. دی بیا ځان سره سوچونه کوي، بیا په عبادت کې هغه کمپیټیشن کوي، یو بل نه پکې زیاتېږي چې یاره زه د نه زیات عبادت وکړم، او په حدیث کې وایي چې دا بالکل جایز دی، په دې الله تعالی اجر زیات ورکوي. یو بیا دې سره د کور ماحول ډېر ښکلی کېږي چې کله یو سړي له عبادت خوند ورکي او په هغه غصې ختمې شي، یو بل سره محبت پیدا شي، قرآن مجید ته هغه وخت ورکول شروع شي، نو په دې وخت کې د کور ماحول هم بیا بهتریږي. اکثریت خلک راځي، دومره خلک پریشانه چې څه انتهای نشته، څوک ښځه به د خاوند نه تنګوي، خاوند به د ښځې نه تنګ وي، څوک به د کاروباري لحاظ سره تنګ وي، څوک د کور پریشانیانو نه، څوک به د رور نه تنګ وي، هر یو سړی په دویمه درېیمه خبره کې پریشان دی، په غم کې مبتلا دی. څوک لویه وجه څه ده؟ مونځونه نشته، که مونځونه هم دي ځان ته خلاصول دي. قرآن صرف په روژه کې یا تراوو کې اورېدل دي، او هغه په روژه کې هم پوره کول مونږ ته ډېره ګرانوي. روژه کې مونږ سم قرآن نه پوره کوو، او چې بیا کله یو ماحول جوړ شي، الله رب العزت د توبې توفیق انسان له ورکړي، د هغې مزه بیا ډېره عجیبه وي، ډېره عجیبه مزه وي. یو فوجي خبره ده، عهدهدار سړی و، ډېر لوی عهدهدار و، هر قسمه عیاشۍ کې مبتلا، ګندګۍ کې مبتلا. الله رب العزت هغه له توبې توفیق ورکو، دا خدای چاله ورکوي چې دا زړی بالکل صفا کړي، خو چې انسان کې یو طلب وي نو الله د توبې توفیق ورکوي. چې کله د توبه وویسته نو ټول کور کې ماحول بدلیږي، ښځه بچي ټول تهجد گزاره، زوی به هر ملک ته لاړه تعلیم دپاره چې راغو، هغه ښکلې د سنت مطابق ژوند تیروي، ډاکټر دی او داسې عجیبه زندگی چې تهجد د هغه دپاره فرض دی، تهجد به نه پرېښه. کور ماحول ډېر بهترین شو، زوی وایي ما له دینداره ښځه وکړئ، قرآن خوانه ښځه راله وکړي چې په کور کې مې یو د قرآن عجیبه ماحول جوړي. او دا ده چې کله د قرآن مجید تلاوت په کور کې کیږي او په تیز آواز سره کیږي، د هغې ډېر عجیبه تاثر، کور کې څومره نحوست وي، بې برکتي وي، هغه دې سره الله ختمه کړي. نو وایي چې کله د جینیاو کا واده شو نو کور کې اوس د قرآن خوانۍ ماحول جوړ دی، د عبادت ماحول جوړ دی، دا خواښې راپاسې دي، انګور ته وایي بچې ما سره دلته کښېنه، وی ټول عمر مې ډېره زیاته ګناه کړې ده، بس دی خدای رانه ډېر بې انتها خفه دی، نور په دې کې نه یم چې دا کور وساتم، دا د کور ټولې چابیانې دي دا ستا حواله دي، بس ما پرېږده چې زه خپل خدای سره هم کلامه شم، ما دې ته پرېږده چې زه خدای یاد کړم او خدای نه معافي وغواړم، ځکه دې نه پس لویه مرحله را باندې را روانه ده، زه به رب له څه جواب ورکوم، رب ته به مخامخ کېږم، الله ته به کښېنم، خبره کېږي لګیا ده. انګور ورته وایي نه، زه د دې کور غلامه یم، ته د دې کور مشره یې، ته په دې کور کې څنګه ماحول غواړې هغسې به وي، دا چابي دې هم تا سره وي، ستا دې مبارک شي، ته ما ته حکم کوه زه به هر یو کار کوم. دواړه یو بل سره په جګړه دي، یو وي نه ته ده واخله، بل وي نه وي ته ما ته وایه هر څه زه به کار کوم. انګور ورته وایي زما د دې نه لوی خوشقسمتي څه کیدی شي چې ما به خدای نه دا غوښته یا الله ما له داسې خاوند راکړي چې هغه تا سره تعلق وي، داسې خاوند راله راکړي چې هغه کې د عبادت یو لذت وي، یو شوق وي، تهجد ګزاره وي، زه چې ټول عمر په سجده خدای ته پروزمه او وایي زه په یو جونګړ کې پاتې کېږم، پر ورځ کې ما ته د یو وخت روټۍ نه میلاویږي، وایي زه د شکر کم دی،
چې ستا دومره بهترین زوی ماله په تحفه کې میلو شو چې هغه تهجد ګزاره دی خو خواست مې درته دا دی درخواست مې درته دا دی ته چې کلم عبادت کې چې څنګه دی بچو له دعا غواړې داسې ماله م غواړه نو سوچ کوه د داسې کور ماحول به خراب شي نن سبا څه حالات دي انګور راپاسي زوی د مور نه بیلی ته راوستې دې کور ته چای همدا مور یې درپسې درغلې وه خواښې راپاسي انګیند مخالف کیږي نو هغه کور ماحول د دې وجې نه خرابې چې دینداري پکې نه وي هغه انتشار پیلو شي یا خبره ډېره مخکې لاړه شي هغه اور پکې بل شي ماحول ختم شي نو په کور کې د قرآن خوانۍ ماحول جوړول پکار دي